اډوانس ایکسل په لسم درس کې وایي چې څرنګه کولی شو له انسورټډ ټیبل ډیټا نه ډیپندنت ډراپ ډاون جنریټ کړو. په سورټډ ټیبل ډیټا باندې مو د اډوانس ایکسل په اتم درس کې کار کړو او په دې یونیک لیست او ډراپ ډاون باندې په 13 درس کې په تفصیل سره کار کړو. په دې درس کې غواړم چې د دې انسورټډ ټیبل ډیټا څخه د ډیسټریکټ لپاره ډیپندنت ډراپ ډاون جنریټ کړم. نو په دې سیل کې که زه ورته وایم چې مساوي د پروینس کالم ورته مکمل انتخاب کړم، بیا مساوي ورکوم، دا ویلیو ورته انتخابوم، خو دا ریفرنس په داسې شکل لاکوم چې روز پکې تغییر وکړي خو کالمز پکې تغییر ونه کړي. نو F4 بیا F4 بیا F4 ګوره کالم یې لاکډ شو او رو یې انلاکډ ده. په ریفرنسز باندې مو د ایکسل بیسکس په لومړني درس کې په تفصیل سره کار کړو. دا ګوره که زه انټر کړم ګوره دلته یې راته صرف فالز ویلیو راکړه، خو په همدې سیل کې زه یو ډبل کلیک کړم، دا مکمل فورمول ورته انتخاب کړم، د F9 بټن پسې کېکاږم، ګوره د پروینس کالم کې د دې ویلیو دپاره راته ټرو راخیستې دي او باقي راته مکمل فالز راکړي دي. کنټرول زد. اوس غواړم چې دا ټرو او فالز په اعدادو باندې تبدیل کړم. دا مکمل فورمول به ورته په یو قوس کې بند کړم، آخر کې ورته وایم چې قوس بند اسټریسک ورکوم، قوس شروع، د رو فنکشن راخلم او همدا پروینس کالم ورته بیا انتخابوم، قوس بند بیا قوس بند. اوس ګورې دا مکمل فورمول که زه انتخاب کړم د F9 بټن پسې کېکاږم، ګورې د هغه ټرو فالز پر ځای راته اعداد راکړه. د ټرو پر ځای راته د رو نمبر راواخیسته او د فالز پر ځای راته صفرونه راکړه. خو دا صفرونه هم ورته په ایررز باندې تبدیلوم، ځکه په دې فورمول باندې که زه د سمال فنکشن ولګوم نو هغه به همیشه دا صفر راخلي. کنټرول زد. د ټرو او فالز مکمل اری به ورته انتخاب کړم، کنټرول سی، په آخره کې ورته وایم چې دا تقسیم کړه په همدې اری باندې. ګوره دا ټرو او فالز ویلیوز مې ورته په همدې ټرو او فالز ویلیوز باندې تقسیم کړه، خو دا دواړه اریز ورته په یو جدا قوس کې بندوم، په آخر کې هم یو قوس ورکوم او په شروع کې به هم ورته یو قوس ورکړم. اوس که دا اریز انتخاب کړم او د F9 بټن پسې کېکاږم، ګوره د ټرو پر ځای راته یو راکړي دي او د فالز پر ځای راته مکمل ایررز راکړه. ځکه د ټرو ویلیو یو ده نو یو چې په یو باندې تقسیم شي په نتیجه کې به راته یو راکړي، او د فالز ویلیو صفر ده نو په اکسل کې هر عدد چې تاسو په صفر باندې تقسیم کړئ په نتیجه کې به درته د ډیوایډ بای زیرو ایرر درکوي. کنټرول زد. او دا مکمل فورمول که زه انتخاب کړم د F9 بټن پسې کېکاږم، ګوره د ټرو ویلیوز دپاره راته رو نمبرز راکړي دي او د فالز ویلیو دپاره راته هم هغه ایرر راکړی ده. او د رو نمبرز هم غواړم چې د 5 پر ځای له یو نه شروع شي، ځکه وروسته په دې فورمول باندې د انډکس فنکشن لګوم او د انډکس فنکشن انډکس له یو نه شروع کیږي. کنټرول زد. نو د دې اخیرني قوس نه مخکې ورته وایم چې منفي، بیا ورته د رو فنکشن راخلم، خو دا ځل ورته صرف دا یو سیل انتخابوم، قوس بند. اوس ګورې دا مکمل فورمول که زه انتخاب کړم د F9 بټن پسې کېکاږم، ګورې د هغه 5 پر ځای راته یو راکه، 2 همداسې مسلسل 8 14 15. کنټرول زد. اوس ورته په دې شروع کې د اګریګیټ فنکشن راخلم، قوس شروع، په فنکشن نمبر کې ورته د سمال لپاره 15 انتخابوم، کوما، او په آپشنز کې ورته د اګنور ایرر ویلیوز لپاره 6 راخلم، ځکه په دې فورمول کې ما سره ایرر ویلیوز موجودې دي. 6 بیا کوم ورکوم، اری به همدا مکمل فورمول شي، په آخره کې ورته یو کومه ورکوم او د کا ارګومنټ هم غواړم چې ډاینامیک وي، مطلب د لومړني سیل دپاره دې راته یو راکوي، د دوهم دپاره 2، د دریم دپاره 3 او همداسې مسلسل تر آخره. نو د کالمز فنکشن ورته راخلم، دا سیل به انتخاب کړم، کالن ورکوم، ګوره همدغه ریفرنس یې راته بیا راواخیسته، قوس بند، خو دا لومړنی ریفرنس ورته انتخابوم او د F4 بټن پسې کېکاږم چې لاک شي، په آخره کې ورته وایم چې قوس بند انټر، ګوره یو یې راته راواخیسته، دا سیل که زه انتخاب کړم او دې خوا یې ډرای کړم، ګوره په دې سیل کې راته ایرر راکه، په دې سیل کې که زه یو ډبل کلیک کړم، ګوره ما ورته په ریفرنس کې دا کالم انتخاب کړو او دا ریفرنس ورسره دې کالم ته راوختی ده. په دې لومړني سیل کې به یو ډبل کلیک کړم او دا مکمل ریفرنسز به ورته له ریلیټیو نه
په ابسولوټ باندې تبدیل کړم نو هر کله چې د ټیبل ریفرنس په ابسولوټ باندې تبدیلوي دا کالم هیډینګ ورته مکمل انتخاب کړئ کنټرول سی په اخره کې یو کالم ورکړئ او همدا کالم هیډینګ ورته بیا پیسټ کړئ کنټرول وی خو دا دواړه کالم هیډینګز باید ورته یو سکویر بریکټ کې بند کړئ اخره کې مې هم یو سکویر بریکټ ورکړ او په شروع کې هم یو سکویر بریکټ ورکوم همدا ریفرنس په مکمل انتخاب کړم کنټرول سی د دې ریفرنس پر ځای هم پیسټ کوم کنټرول وی او د دې ریفرنس پر ځای به هم پیسټ کړم کنټرول وی د دې ریفرنس لا کولو ته ضرورت نشته ځکه ما صرف د رو نمبر راخیسته ده نو دا ریفرنس کدی خو هم راوړي هماغه رو نمبر راته راکړي او که په همدې سیل کې پاتې شي بیا به هم راته هماغه نمبر راکړي انټر اوس ګورئ که دا سیل انتخاب کړم او دې خوا یې ډریګ کړم صحیح نتیجه به راته راوباسي ګورئ د غزني دپاره راته 1 2 8 راواخیسته دلته که وګورو اول او دوهم غزني دي او اتم بیا غزني ده نو په دې سیل کې بیا یو ډبل کلیک کوم د اګریګیټ فنکشن نه مخکې ورته د انډیکس فنکشن لګوم په انډیکس فنکشن باندې مو د انټرمیډیټ ایکسل په 15 او 16 درس کې په تفصیل سره کار کړو پاره کې ورته د ډیسټریکټ کالم مکمل انتخاب کړم خدا ریفرنس هم باید لاکډ وي نو دا ډیسټریکټ ورته کاپی کړم کنټرول سی په اخره کې ورته کالن ورکوم کنټرول وی دا دواړه ورته په یو سکویر بریکټ کې بند کړم او په اخره کې ورته کومه ورکوم دا مکمل اګریګیټ فنکشن به زما د رو نمبر ارګومنټ شي د یو قوس ورته بندوم انټر ګورئ بند راته راواخیسته دلته که وګورو د غزني لومړنی ویلیو هم دا بند کیږي دا سیل که زه انتخاب کړم او دې خوا یې ډریګ کړم ګورئ لومړی د غزني دپاره دا دواړه ویلیوز راواخیستې او ورپسې دا ویلیو راواخیسته دا سیلز که زه تر اخره ډریګ کړم ګورئ د خوست دپاره راته د خوست ویلیوز راخلي د پکتیا دپاره د پکتیا ویلیوز راخلي د پکتیکا دپاره د پکتیکا ویلیوز او د کابل دپاره راته د کابل ویلیو راخلي که غواړئ چې د ایرر پر ځای د راته خالي سیلز راکړي په دې لومړني سیل کې یو ډبل کلیک کړئ د انډیکس فنکشن نه مخکې ورته د اف فنکشن ولګوئ په اف فنکشن باندې مو د ایکسل بیسکس په دوهم درس کې په تفصیل سره کار کړو دا د کالمز فنکشن به ورته کاپی کړم کنټرول سی لاجیکل ټیسټ کې ورته پیسټ کوم کنټرول وی ورته وایم چې دا عدد که چیرته کم یا مساوي شي د کاونټیف فنکشن راخلم په کاونټیف فنکشن باندې مو د انټرمیډیټ ایکسل په دوهم درس کې په تفصیل سره کار کړو په رینج کې ورته د پروینس کالم مکمل انتخاب کړم خو دا ریفرنس هم باید لاکډ وي دا هیډر به ورته کاپی کړم کنټرول سی په اخره کې ورته یو کالن ورکوم او همدا هیډر ورته بیا پیسټ کوم کنټرول وی خو دا دواړه هیډرز باید په یو سکویر بریکټ کې بند کړم ترڅو ابسولوټ شکل ته واوړي کومه ورکوم او په کرایټیریا کې به ورته دا سیل انتخاب کړم خو دا سیل هم په داسې شکل باندې لاک کوم چې رو پکې تغییر وکړي خو کالم پکې تغییر ونه کړي F4 بیا F4 بیا F4 ګورئ کالم یې لاکډ شو او رو یې انلاکډ ده قوس بند کومه نو په ویلیو F2 کې ورته وایم چې بیا راته د انډیکس فنکشن نتیجه راکوه په اخره کې یو کومه ورکوم او که چیرته فالز وي بیا راته خالي سیل راکوه قوس بند انټر اوس ګورئ که دا سیل انتخاب کړم دی خوا یې ډریګ کړم همدغه شانې لاندې هم ډریګ کوم ګورئ دغه ایررز پر ځای راته مکمل خالي سیلز راکړه دا ورته تر اخره ډریګ کړم چې مکمل ویلیوز راواخلي اوس د ډیپینډنټ ډراپ ډاون دپاره په دې سیل کې ورته وایم چې مساوي د افسیټ فنکشن راخلم په افسیټ فنکشن باندې مو د اډوانسډ ایکسل په دریم درس کې په تفصیل سره کار کړو په ریفرنس کې به ورته دا سیل انتخاب کړم کومه په روز ارګومنټ کې ورته د میچ فنکشن راخلم په میچ فنکشن باندې مو د انټرمیډیټ ایکسل په 15 او 16 درس کې په تفصیل سره کار کړو لوکاپ ویلیو کې به ورته دا سیل انتخاب کړم کومه لوکاپ ویلیو کې ورته دا مکمل لیست انتخابوم کومه په میچ ټایپ کې د ایگزیکټ میچ لپاره 0 راخلم قوس بند کومه کالمز ارګومنټ ته ضرورت نشته بیا کومه ورکوم په هایټ کې ورته یو ورکوم کومه په ویت ارګومنټ کې که چیرته فکس عدد ورته ټایپ کړم مثلا 19 قوس بند نو دا به د خالي سیلز هم راخلي
ګورئ دا فنکشن که زه مکمل انتخاب کړم د F9 بټن پسې کېکاږم دلته غزني انتخاب ده او په غزني کې ما سره خالي سیلز نشته نو کنټرول زد انټر د دې غزني پر ځای به ورته خوست انتخاب کړم اوس که په دې سیل کې یو ډبل کلیک کړم دا مکمل فنکشن انتخاب کړم د F9 بټن پسې کېکاږم ګورئ خالي سیلز هم راخیستې دي خو زه غواړم چې دا خالي سیلز دې نه راخلي کنټرول زد د دې 19 پر ځای به ورته د کاونټف فنکشن راواخلم په رینج کې ورته بیا د آفسیټ فنکشن راخلم په ریفرنس کې به ورته دا سیل انتخاب کړم کوما روز ارګومنټ کې ورته د میچ فنکشن راخلم لوک اپ ویلیو کې به ورته دا ویلیو انتخاب کړم کوما لوک اپ اری کې به ورته دا لیست مکمل انتخاب کړم بیا کوما ورکوم او په میچ ټایپ کې د ایگزیکټ میچ لپاره 0 راخلم قوس بند کوما کالمز ارګومنټ ته ضرورت نشته بیا کوما ورکوم په هایټ کې به ورته یو ټایپ کړم کوما او په ویت کې ورته هماغه 19 ورکوم قوس بند کوما خو په کرایټریا کې ورته هم چې ډبل کوټیشنز کوېشن مارک ورکوم اسټریسک بیا ډبل کوټیشنز په وایلډ کارډز باندې مو د انټرمیډیټ ایکسل په 11 درس کې تفصیل سره کار کړو په اخره کې ورته هم چې قوس بند دا مکمل فنکشن که زه انتخاب کړم د F9 بټن پسې کېکاږم ګورئ د خوست مکمل ویلیوز راخیستې دي خو هغه خالي سیلز پکې نه دي راخیستي په فارمولا ایوالویشن باندې مو د انټرمیډیټ ایکسل په 8 درس کې په تفصیل سره کار کړو کنټرول زد دا مکمل فنکشن به کاپی کړم کنټرول سی اسکیپ ډیټا ټیب باندې کلیک کوم ډیټا ولیډیشن په ډیټا ولیډیشن باندې مو د ایکسل بیسکس په 8 او 9 درس کې په تفصیل سره کار کړو دا نه ویلیو پر ځای به ورته لیست انتخاب کړم او په سورس کې ورته هم چې مساوي او ما فنکشن ورته پیسټ کړم کنټرول وی اوکې ګورئ دلته خوست انتخاب ده نو په دې سیل کې به راته د خوست مکمل لیست ډراپ ډاون په شکل راوستی که چیرته د خوست پر ځای ورته پکتیکا انتخاب کړم بیا به راته د پکتیکا لیست راکوي که چیرته ورته غزني انتخاب کړم بیا به راته د غزني مکمل لیست د ډراپ ډاون په شکل راوباسي او که چیرته ورته پکتیا انتخاب کړم بیا به راته د پکتیا مکمل لیست د ډراپ ډاون په شکل راکوي او دا لیست مې ورته په رسمي ټیبل باندې تبدیل کړی ده نو که په آخره کې ورته نوې ویلیوز هم زیاتوم دلته به یې په اتومات شکل راخلي مثلا په آخره کې که زه ورته وایم چې ننګرهار په ډسټرکټ کې ورته کاما ورکوم انټر په دې لیست کې که وګورو ګورئ ننګرهار یې هم راخیسته ده او په ډسټرکټ کې کاما هم راخیستې ده اوس که دې سیل کې زه ورته ننګرهار انتخاب کړم دلته به راته د ننګرهار لیست د ډراپ ډاون په شکل راخلي یا د دې لیست په آخر کې بیا ورته وایم چې کابل او په ډسټرکټ کې ورته سروبي راخلم انټر ګورئ په دې لیست کې به د کابل دپاره سروبي هم راخیستی او په دې سیل کې که زه ورته کابل انتخاب کړم په دې سیل کې به راته د کابل مکمل لیست د ډراپ ډاون په شکل راخلي دا درس تر همدې ځای که ویډیو م خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ ملګرو سره شریک کړئ او د آینده درسونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ ډیره زیاته مننه